الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد قال إمام حسين عليه أفضل الصلاة والسلام مثلي لا يبايع مثله. محترم سامعین کرام، عاشقان حیدر قرار د جمعې ورځې د خبرې وشولې قائم مقام پیش امام آغای نور حسین خبرونه واخله اخیری مقرره پورې څوره خبرې وشولې. الله رب العزت دغه ټولو خبرو باندې موږ ته د عمل کولې توفیق نصیب ګرځولی کا. عاشقان حیدر قرار هر حوالې سره خبرې وشولې، اکتفا ور باندې پکار دی، خو صرف انوریه ویلفیر فیڈریشن طرف نه بچان ورغاک طرف نه صرف څو گزارشات منبر نه د وینا کیږي، مجالسو کې د وینا کیږي، جمعې المنځ کې د وینا کیږي، عید اجتماعاتو کې د وینا کیږي، فافتګۍ او قرآنخانې کې د وینا کیږي. که کما د صرف او صرف عمل نه کوله دی، عمل د ور باندې نه کیږي. که څه نور حسین هغه څو خبرې وکړلې نوره به زه څه ته کوم خو لږ دغه باندې څه هغه کومه نو نکاتې ایجنډه پیش کړه اول خطبې کې. کورمې والا رسا دا خبرې رسا بود یونسی هوای رسا را یونسی دی دپاره یوه مضبوطه کمیټۍ جوړه کړو څه هغه ټوله د کورمې سطح باندې ښه تجربه کارو کسانو کمیټۍ وي، درد دل والا کسان ورکي وي، څه هغه اګریکلچر باندې اپیږي او نوره ترقي یافته کوم کارونه وي هغوی باندې اپیږي. یوه داسې کمیټۍ ورته جوړه کړو څه هغه کمیټۍ د کورمې تقدیر بدل کړي او انشاءالله هغه کمیټۍ د کورمې تقدیر بدلولی شي. لږ سوچ فکر زاویې بدلول پکار دی. ایمو مرګلي به دغه مجلس کې به ناست وي، د څو کاله مخکې یوه میټینګ کې علي جواد اجیغا او محمود جان توریغا نور کسان اوسې ول سوسایټۍ والا مرګلي وو. نو مور کې دغه وکړلو چې یاره په کار دغه دی څه زراعت په لاس اګریکلچر والا سره مو میلاو شو، هغوی نه مو لږ تعاون مدد وغواړو. هغه دغه څه که چیرې دوی سنفلاور مو ته مهیا کړل کورمې کې د سنفلاور کاشت شروع شي، نه دا کسه اګریکلچر نه هټ کرا مو تاسې کوه شو. که چیرې کورمې کې یوه زمینداره ما ته لږ د سنفلاور کاشتکاري شروع کړو، نه تیلو لحاظ سره کوکینګ آیل لحاظ سره ګوړۍ لحاظ سره ته خود کفیل کېدای شي. یو کور څه هغه 200-300 لیټر هغه وشي کال دپاره هغه ورته ډېر دي. اندې شان سره سویابین څه دي هغه نه ته کوکینګ آیل وباسا شي، ما ته که جوار دي که مونګفلي دي. ډیری فارمنګ هغه ضروري دی او دې سره سره که چیرې ایمو د متنازع شاملات څه که سوچ وکړي کورمېوالو څه لږ د دښنونه مو تاسې پریښ شو بیا د خپل منځ کې یو بل څه ونه کړو. همداسې دی که نه دی؟ دښنونه کلا پریښ شوي یو بیا خپل منځ کې مې یو بل څه نښلولي دی، یا شملاتو باندې یا چېرته په پټۍ باندې یا څه شي باندې. که چیرې خلوص سره درد دل سره زړه سره ما ورته دغو شملاتو دپاره راجمع شو، چاهې هغه د امځاخیل او مستخیل شملا دی، هغه د بنګښ شملا دی، شلوزان والا دی، کوم ځای والا دی، زړه سره ورته کینو حقداري ته حق ورکړو. خدای زمانې امام ځان باندې حاضر نظیر وګڼو دا شملات تقسیم شي، نو دغو سبې مو ډېره مسله حل شي. کاشتکاري به شروع شي، زراعت به شروع شي، پلانټیشن به شروع شي. دغو شملاتو کې ډېره د افسوس خبره ده چې دغه د واک نام نهاد د ظلم کرسۍ باندې 900 حکمرانانو څه هغه پلمه بلشکیله به دی ښه د کوترو کرامت ته راورسوله، خو که شورکو کې ما پلپچا ړنګه شي زه یوه پلپچایان نشم جوړولی. کاشتکارۍ خو ډېره وړیا خبره ده. شورکو تقسیم که صحیح طریقې سره وشي، عالي منونکي دور کې حق ورسېږي او شغه د نورو باندې خپله پوهېږي. نو ما ته شور کې څومره ځمکه دی کوزه هر مسلمانه کاشتکاري ورکې کېدای شي، ما ورته داله ورکې کاشت کوی شو، ما ورته مختلفو د میوو ونو پلانټیشنه ورکې کوی شو. شور کو حوالې سره کور ته کومه ځمکه دی او دغه موسم کې که څه ساړه دی، ما ورته دغې کورمې کې ځنه شیونه کاشت نه کېږي، خو شور کو کې هغه کېږي. او بله خبره ده که څه اتفاق اتحاد سره حوالې سره د خبرې کېږي. و کورمېوالو هغایونو نه معافي غواړم تاسو ټولو نه، اتفاق اتحاد خبرې د کېږي یا خو میدان عمل کې ودروله پکار دی.
ځنه مواقع ځنه موقع ما ورته نه په ویرولې نه دي په کور څخه ما ورته په ویر کړو ځنه موقع درنه په ویر شي دینه سات خلک ما ورته باندې 6-7 نه واخله 11-12 پورې راغلي وو خو چې لږ ټیم تېر شول وکړ مې وله هر څه د په ویر کړل څه د زده وو بیا د مغه شروع کړل تو نه بیا شهدا په ویر شول که نه تو نه زخمیان په ویر شول که نه یقین وکړئ با در نه وه که افسې والا د مکې په خلاف کومه در نه ناسته مازدیګر ټیم و هغه ځای کې جنازې ایښې وې یوه شهید جنازې ته یوه مور راغله کورمیواله ما ورته ټول هغې مور ته وژړېدلو دی ما ورته ژړو څه شي والا دی د کوپیانو والا ژړو خو نه وي که نه څه وخت باندې وکړو بیا شهر سره نه په ویر وي بیا څه لږ څه تېر شي بیا خودکش د مکو والا شهدا په ویره جنګو والا په ویره هر څه په ویره بیا اندک کې لګیا یو څه طریقې سره وي ځان دپاره ګټه وکړم بیا شهیدا په ویر قامه په ویر علي منونکي په ویر شهید وینا په ویر د شهید یتیمه خلخانه په ویر د شهید مور پلاره په ویر رڅه زمانه امام نامه واخلو کورمیواله ممبر رسول نه واخله که پارلیمنټیرین یو که چوک یو که مشر یې که کوم ځای سه کوم ادارې کې ویلې نه یي خو زمانه امام ځان باندې حاضر و نظیر وګڼه اتفاق اتحاد برقرار وساته د سره اتفاق اتحاد عملی میدان کې خپلې توره نه چکې دغه لرې کړو او هغه نه علاوه یو صلوات واسې په محمد و آل محمد باندې ورمنه بیبي څه موږ سه کور می باندې رحم کرامه کی بیبي نامې باندې بلند وسره صلوات وایو او بل ډیر څه متوسطه د خپل مانس کې پیخه د خپل مانس کې هغه سوشل میډیا نه پیخه درته سوشل میډیا غلط استعمال واجب نه پیخه درته لګ بالخصوص هغه فکر د استعمال والا که د حسین مور زمانه امام ځان باندې حاضر و ناظر وګڼي سو فکر د استعمال پرېږدوي د ډیر حده پورې سوشل میډیا غلط استعمال چې نه خراب شوي وو دغه ډیره مسله ورته خرابه کړې ده د نام نهاده څو ټیک ټاکرز دي هره ما باسو که یو دینی باس دی هغه تو ته راغلی دی که یو اسلامي باس دی هغه تو ته راغلی دی او دې کې د مو علماونه کمي ده چې دې دپاره مو چې ته روان نه شولو سهار سړی لګیا دی ټیک ټاکر دی کور کې بشتري کې ورته ناست دی هغه دیني باسا کوي اسلامي باسا کوي فقهي باسا کوي فلسفې باندې لګیا دی منطق باندې لګیا دی آیا تو ته چا اجازه در کړی دی نو یو دغه دی د سوشل میډیا غلط استعمال فکر دی ختم کوله خدای زمانه مولا ته ځان باندې حاضر نظر وګڼو او بل خبره دا ده که سترګې وړو در نه به مو تاسې دینه مخکې کړی وي لو یا ستره در نه مشوله رسول فکر وکړو دغه در نه د مو بار کوو او بیا څه مطالبې وکړو یود وکوله پورې د باونې امان وشي بیا د مغاشونه شروع شي کسه دغه در نه دی په کار د داسې کامیابۍ سره همکنار کړو څه دیر په د امامت او دغې ځمکې کې امن قایم شي داسې نه څلاس کوله بعد بیا در نه محتاج شو 15 کاله بعد بیا درته محتاج شو اخیرا امن غواړو څو ورځو دپاره نه څو کاله دپاره نه مستقل امن غواړو وشي دغه پالیسیو دغه ځای نه ختم کوله غواړو دا پالیسۍ څه دغه ځای نه ختم شي دا داسې نه دی څه کله را باندې خودکش د مکې کېږي کله را باندې جنګونه مسلط کېږي کله لار کې ټارګټ کلینګ را باندې مسلط کېږي څه کېږي پالیسۍ په تحت باندې کېږي ذمه دار دي کوي دا د ظلم کرسۍ باندې نو دا ظالمان دي کوي دا ظالمان دي دغه کې خو فکر وکړه زه به دغه د خنتا وایم څه هغه یې څه زه به داسې وکړم زه به داسې وکړم او ته سترګې وړه علي منونکي ته خو ته هېڅ کله دم کې ما ویر کوه ته تکفیري ته دهشتګر وې ته سپاه صحابه والا ته څوک یې علي منونکي ته دم کې ما ویر کوه علي منونکي ته دم کې ما ویر کوه تاریخ باندې سترګې وغړوه ای تو پاتاش ساده ما پاتاش ساده هغه پښتنه ته مو بیګم خماله ته درنه کې دغه کیسه وکړله څه هغه بیا تاریخ نه پښتنه وکړه وشه څه تو باندې کله ډېر مشکل وخت راغلی دی خپل ځان بچولی هېڅ راه حل ته نه رسي وشه بیا د ځان برمان کړی دی بیا د نایمه والا رسول شوی دی او حکومت د جنګونه د جګړې نن ورځې پورې مو دفاع کې لګیا یو خپله دفاع د کوو دفاع کچیرې د علي منلې خبره راغله جګړه د علي منلې شوله د مولا منلې خبره راغله کچیرې د علي منلې خبره راغله سترګې وړه نن خو دنیا کونج کونج شاونه دی هغه وخت هغه یکې یو هغه د اطاع ظالم دوا حکمرانو ته اطاع غونډه کې ظالم دوا حکمران ابن زیاد دربار کې هغه د علي منې عشیق هغه د علي منې ملنګ مختار ودرېدلو هغه ځای کې د علي غږونه وکړل واوره که د علي نه مې خبره راغله چینور کی با علی علی وی کراچی کی با علی علی وی اسلام آباد کی با علی علی وی جی ایس کیو گیٹ پر تا علی علی کا گناہ وشی
पर मी बोंदे अली मनु के बोंदे राह करम नजार वकी मुबाद हॉल पहोर बाजा का सलाम अलैना।